کوم چې امیر وي نو هغه به پوره دنیا دپاره امیر وي، امیر المؤمنین به یو وي او ټول خلک به د هغه امیر المؤمنین په لاس باندې بیعت کوي. بیا به هغه خپل والي خپل ملک مقرروي. دا چې کوم جغرافیایي حدود دي زمونږ شریعت کې دین کې دا نشته. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس ہر ملک ماس کے ملک خدای ماس، دا ټول چیزونه دی ختم. اوس خدا دې کې دا ټول خلک په ګناه کې مبتلا دي، هغې لپاره حالات سازګار نه دي، هغې لپاره حالات سازګار نه دي. دې وخت کې ته په رشتې باندې پورا دنیا کې امارت اسلامی چې کم پکار دی هغې دپاره پاڅېدل ډېر ګران کار دی، ډېر مشکل کار دی، نشي کولی. اوس خو دا کم چې جمهوریت دی زمونږ ملک کې چې کوم جمهوریت دی د دې د جواز دپاره زمونږ دا مفتیان اعظم پاکستان هغې حیلې کوي، وایي ځکه زمونږ سفریم کتاب و سنت دی. سفریم کتاب و سنت دی، دا آیین دی، هغه چېرته دی؟ کوم کې زمونږ چې کوم اسمبلی ده د دې حیثیت د اسلامي شورا نه دی، ځکه اسلامی شورایی نظام کې صحیح هغې کې د شریعت احکامو باندې چې کوم انتظامی معاملات دي د هغې اختیار به ورسره وي چې بیا خلک د منځونو پابند کوو نو څنګه بیا پابند کوو، غلاګانې چې ختموو نو څنګه بیا ختموو. دی څه به د حلالو د حرامو اختیار به نه وي. او زمونږ اسمبلی ولې د شرابو لیسنس نه جاری کوي؟ د شرابو لیسنس جاری کوي که نه؟ پوهېږئ تاسو؟ او د جنسي ازادۍ د حلال والی او حرمت ختمولو اختیار ورسره نشته. دا خو د پراټ خبره ده چې زمونږ کتاب و سنت کوم چې دی نو سپریم کتاب و سنت دی. کاش کې سپریم کتاب و سنت چې سپریم کتاب و سنت وی بیا خو به د دواړو ایوانونو کې د کتاب و سنت خلاف قانون سازي به نه کېده، بیا ولې کېږي؟ اسلامی نظریتی کونسل چېرته دی؟ دا صرف دنیا لا مسلمانانو لا دوکې ورکول لپاره، دا پراټ دی، دا دوکه ده، دا پراټ دی او دا دوکه ده. د افغانستان چې کوم اسلامی امارت په نوم باندې چې کوم حکومت جوړ دی، کاش کې هغه د یو مخصوص نظری حکومت نه وي، یو مخصوص نظری حکومت کاش کې نه وي، کاش کې نه وي. بې د هغې نه به زمونږ څه تمه به وې، لیکن موږ دومره خوشبین یو مسلمانان او خاص کر اهل سنت، وایي نه یاره هغې کوم چې دي نو هغې د دې نه سیټ ته دي، د دې نه کناره کې دي، هغې داسې نه دي. ولې نه دي؟ چې یو کس زما سره د الحمدلله والناس پورې سبق ووایي نو زما نظریه به نه خپلوي، زما عقیده به نه خپلوي. هغې خو ټول حقانیان دي که امارت اسلامیه پکار ده چې امارت اسلامیه هغه یو مخصوص مکتب فکر حکومت دی، یو مخصوص مکتب فکر. کاش کې دا چیز هغې عمل کې وښیي چې منګه مسلمانان یو، مسلمانانو کې اهل سنت یو، او زمونږ چې کوم آیین او دستور دی هغه صرف فقه حنفي ده.
او هغه د بندیت د بیماری نه پاکه ده، د وهابیت د بیماری نه پاکه ده. هلته خو کم چې موږ عمل کې ګورو، لکه څنګه چې زموږ پاکستان کې کتاب و سنت سفریم ګڼلی شي، خو برای نام هلته هغه حنفیت او امارت اسلامی عنوان هم برای نام دی، یو مخصوص مکتبه فکر حکومت دی. کم چې زمونږ حریف دي هلته خو د سنیانو کم چې زمونږ ملګري دي هغوی غریبانان سکرین باندې راتلی نشي، خپل ځان نشي ښوی. زمونږ هم شته، هغې زمونږ ملګري هم شته، هغوی شهیدان ورکړي، ډېره غټه برخه ده. لیکن غریبانان هلته محکوم اوسیږي، صرف حنفي حنفي ځان ته وایي، حنفي 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 حنفي. لیکن زمونږ هلته عدد دومره کم دی چې موږ د هغې دپاره اواز نشو اوچتولی، ځکه هغې نه مسلې ورته جوړېږي. نن پې خبره کوو، سبا به هغې چېرته کنده کې پراته وي. کاشکې هغوی د دې خوب نه بار ته وځي او د پوره عالم اسلام سوچ وکړي، بیا کیدی شي. لیکن څنګه به کوي؟ داسې به کېږي څنګه؟ څوک خپل حقیقت نشي بدلولی. ادیا که نه سلب الذاتی عن الذات دی، وایي دا سلب الذاتی عن الذات دی. انسلاخ الشیء عن حقیقت، انسلاخ الشیء عن حقیقته دا محال دی. کېږي د الله په کرم باندې داسې وشو، ډېره ښه خبره ده. لیکن کم سټ ته چې روان دي نو ترسم نرسی بکابا اے اعرابی کہ با کدام راہ کی تو میری به ترکستان است. داسې نه ده که پکار دا وه چې هغوی صرف مسلمانان، موږ دپاره د بل دستور ضرورت نشته، زموږ سره هر څه راسره دي. وامرهم شورا بینهم، دیکھے اتفاق او اتحاد ته اشاره ده. لیکن اتفاق اتحاد داسې نه چې ستا د ځان نه نظریې زما د ځان نه نظریې اتفاق به کوو مشترکات د کورسۍ لپاره، د کورسۍ لپاره نه نه. دین به زموږ یو وي، دین زموږ اسلام. د دې د تنفیذ دپاره به شورا بینهم، امرهم کار د دیو به شورا بینهم، مشوره کوي بینهم په خپل مابین کې. نو دی به نوي احکام د حلال او د حرام او جایز ناجایز اختیار ورسره نشته، تنفیذ دپاره به دی طریقه کار او نظام باندې به مشوره کوي.